بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أول بسم الله لكم لسان القرآن دا مخکې اولنی درس کې مونږ دا لیکلو او اوس بیا ولیکلو د خپل کورس نوم هم ولیکو او ان شاء الله غور سره ورته ګورئ د الف نه واخله یا پورې دا څومره حروف چې دي بعض ائمه وایي چې دا 28 دي بعض وایي نه دا 29 دي بهرحال هر څومره چې دي ته په عربی کې د دې خپل نوم دی حروف تهجی اردو کې ورته حروف تهجی وایي او په عربی کې د دې نوم دی حروف الهجا حروف الهجا اردو کې ورته حروف تهجی وایو مونږه او په عربی کې ورته حروف الهجا وایو نو ان شاء الله مونږ به د حروف الهجا زده کوو ځکه عربي زده کوو اردو بعض نیم وخت کې به پکې مونږ یو نیم لفظ د اردو وایو هغه هم صرف د پوهې لپاره چې پته ولګي چې زمونږ په عربی کې کم از کم 70% نه زیاته اردو استعمال شوې ده تاسو به ان شاء الله په خپل باندې وینئ مخې ته روان دي نو حروف الهجا زده کوو اول به ټول الف نه واخله یا پورې دا ټول لیکو الف با تا او دا به د الف با تا په انداز کې وایو الف ب ت په انداز کې به نه وایو الف با تا ث جیم ح خو دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ها واو او یا د دې نمونګه حمزه د میز نو کړو او واو یا د دوانه به وځي کړل دا واو یا دوانه ځکه وځي کړل چې دې دوانه ته د واو او یا ته حروف عطف وایي نه حروف علت وایي حروف علت ورته وایي د دوانه ته څه وایي حروف علت او علت چې دا د عليل نو تیرې عليل او عليل څه ته وایي بیمار ده نو مطلب دا چې موږ سره دا واو او یا دا دوه بیماران دي دا ځکه موږ د ټولو نه اخیره کې کړل دې ته توجه سره خیال کوئ ان شاء الله مخې ته به د دې دوه بیمارانو باره کې خبر راځي دې دوه بیمارانو باره کې مخکې خبر راځي اوس تاسو مخکې غور سره اورئ مونږ چې دا کوم حروف لیکل حروف الهجا دا 28 دي حروف الهجا مونږ څو لیکل 28 مو لیکل او باز پکې حمزه لیکي د نون نفس نون ها حمزه یا دتا حمزه لیکي مونږ پکې نه لیکلې هغه وجه دا چې د جمهور اتفاق په 28 باندې دی هغه وجه الف او د حمزه دواړه یو شان دي او باز وجه نه الف جدا ده حمزه جدا ده نو هغه وجه دا 29 دي نو 29 او 28 اختلاف داو چې بعض وایي چې دا حمزه ځان له حمزه لري دا ځان له حرف ته او الف ځان له حرف ته او بعض وایي نه دا دواړه یو شان دي دواړه دا الف ته دا الف ته ها دینه مخکې ان شاء الله دا زموږ حروف الهجا شو دا حروف الهجا نه مخکې په غور سره اورئ او توجه ورته کوئ مونږ دینه مخکې ان شاء الله اوس وایو چې حرکات څه ته وایي حرکات یې زده کوو بیا به الف پیژنو او حمزه به پیژنو الف او حمزه کې څه فرق دی نو بیا به ان شاء الله مخکې ورپسې د هغې هغه فرق واضح کوو ان شاء الله مخکې ګورئ زبر یو زیر دی او یو پیش دی او یو ورسره دا جزم دی دې ته موږ جزم وایو پښتانه ورته غړوندی وایي دې ته جزم وایي نو دا څلور قسمه 1 2 3 4 شو دې څلورو باندې ته یو ته علامت دې ته جزم
یا سکون علامت وای. ٹھیک شو؟ دې دوه ته سوي جزم یا سکون علامت. او زبر زیر پیش ته دې ته حرکات وای. حرکات او دا حرکات چې دا د حرکت جمع ده. د حرکت جمع ده. د دې حرکت جمع حرکات ده. حرکت دی یو زبر ته وای. دی یو زیر ته ځان له زیر یو حرکت دی. دا پیش ځان له یو حرکت دی. دا زبر ځان له یو حرکت دی. دا شان زیر ځان له حرکت دی. او پیش ځان له یو حرکت دی. نو دا ټول چې راجمع شو دي د حرکات وای. ٹھیک شو؟ اوس په دې زبر ته چې دې زبر ته دې زبر ته فتحه وای. زبر ته څه وای؟ فتحه. دې زیر ته ځان له یو نوم وای په عربو کې. هغه ورته کسره وای. عربی کې ورته کسره وای. او دې پیش ته ځان له یو نوم وای. دې کې ورته دې ته ضمه وای. ها اوس د کم حرف د پاسه چې فتحه کنه، کم حرف د پاسه چې فتحه، د کم حرف د پاسه چې فتحه هغه حرف ته مفتوح وي. د کم حرف د پاسه چې فتحه وي هغه حرف ته مفتوح ویل شي. هغه حرف ته مفتوح وایي. ٹھیک شو؟ اوس کسره چې د کم حرف د پاسه چې کسره وي، د کم حرف د پاسه چې کسره وي، د کم حرف د لاندې چې کسره وي، د کم حرف د لاندې چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي. د مفتوح مثال مثلا ګورئ، با د پاسه فتحه ده نو دې با ته با مفتوحه وایي. با مفتوحه. تا د پاسه فتحه ده نو دې ته تا مفتوحه. او بیا د سا د پاسه فتحه ده دې ته سا مفتوحه. اوس کسره د کم حرف د لاندې چې کسره وي، کسره زیر ته وایي. د کم حرف د لاندې چې کسره وي هغه حرف ته مکسور وایي. هغه حرف ته څه وایي؟ مکسور وایي. مثال ان شاء الله تاسو اوس په مثال باندې ډېر ښه پوه شئ. مثلا ګورئ، د با د لاندې کسره ده، دې با ته با مکسوره وایي. با مکسوره. با مکسوره. د تا د لاندې کسره ده، دې ته تا مکسوره ویلی شي. تا مکسوره. مثلا داسې وکړئ، سا د لاندې کسره ده، سا مکسوره. جیم د لاندې کسره ده، جیم مکسوره ورته ویلی شي. ښه دې نه پس اوس ضمه، نو د کم حرف د پاسه چې ضمه وي، ضمه پیش ته ویلی شي. ضمه څه ته وایي؟ پیش ته وایي. د کم حرف د پاسه چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم، هغه حرف ته څه وایي؟ هغه حرف ته مضموم وایي. کم حرف د پاسه چې ضمه وي، ضمه پیش ته ویلی شي. ضمه څه ته وایي؟ پیش ته وایي. ضمه څه ته؟ پیش ته ویلی شي. د کم حرف د پاسه چې ضمه وي هغه حرف ته مضموم ویلی شي. د کم حرف د پاسه چې کسره وي ضمه وي هغه حرف ته مضموم ویلی شي. اوس واورئ شاباس. ضمه پیش ته وایي. پیش ته ضمه وایي. پیش ته څه وایي؟ ضمه. پیش ته ضمه وایي. د کم حرف د پاسه چې ضمه وي، ضمه پیش ته ویلی شي. ضمه وي یعنی پیش. علامت په پر پاسه ولیکو یعنی پیش وي. د کم حرف د پاسه چې ضمه یعنی پیش وي هغه حرف ته مضموم
وای. مثلا با د پاسه ضمه ده نو دې با ته با مضمومه ویلی شي. با مضمومه. تا د پاسه ضمه ده دې تا ته تا مضمومه ویلی شي. ٹھیک شوه؟ نو دا مونږه فتحه کسره ضمه وپېژندله چې زبر ته فتحه وایي، زیر ته کسره وایي او پیش ته ضمه وایي. نور به تاسو اوس ووینئ په قرآن پاک کې به تاسو ځای په ځای باندې اوس نور هم وینئ د دې ضمه فتحه کسره ضمې نه علاوه به تاسو داسې دوه ډول علامات هم وینئ. دو زبر، دو زیر، دو پیش. اصل کې دو زبر ته دو زبر تنوین ویلی شي. دو زبر تنوین. د دو زیر ته دو زیر تنوین ویلی شي. دو زیر تنوین. او د دو پیش ته څه ویلی شي؟ دو پیش